نن موضوع د خسته اخلاق په باره کې چې د انسان اخلاق به ډېر خسته او انسان به داسې اخلاق استعمالوي چې کافر متاثر ہو کر ایمان لے آئے چې کافر مونږه اوریدي او ایمان راوړي دې ته اخلاق وایي اخلاق دې ته وایي چې ته سبا مړ شي او ستا پاشي شه پس د مرګ نه خلق وایي چې دا ښه سړی و دا نه چې په ژوندون دې مخامخ صفت کوي خو پاشي شادي بیا غیبت کوي او مړ شوې او بیا خلق دا وایي چې ښه کار وشو چې دا علاقه دې خلاصه شوه داسې اخلاق په ځان کې مه راوله که د دین په معامله کې د دین په معامله کې سخت اوسېږه که سبا وفات هم شوې خلق به وایي د دین په معامله کې ډېر سخت سړی و هم دا یو صفت دی او ستا اخلاق بیان که چې د دین په معامله کې ډېر سخت سړی و او د دنیا په کارونو کې به چې څه سختي به پرې راغله خندل به او یا به یې سړی معاف که دې ته ویل کېږي حسن اخلاق او نبی علیہ السلام فرمائی ما من شیء یوضع فی المیزان نشته هیڅ یو شی چې کېښودل شي په تله د میزان کې اثقل درون د اخلاقو نه درون شی په میزان د تله کې حسن الخلق هغه ښایسته اخلاق دي خسته اخلاق والا انسان به هغه به د قیامت په ورځ د میزان تله د ټولو شیونو نه درنوي ولې په اعمالو کې اخلاص د ده زندګي د خسته اخلاقو وه د ده په کور کې راویه د بچي سره او د لور سره یو رنګې وه د دب معامله په کور کې د خور سره او د ښځې سره یو رنګې وه اگر چې مرتبه د ښځې او د خور جدا جدا ده خو اخلاق به یو وي د بچي سره او د لور اگر چې مرتبه میراث جدا جدا دی لیکن مسلمانه دواړې ستا بچي دي اخلاق به د یو رنګ هغه څه بچی چې کوم شریعت ښودلي لور ته یې څه نه ورکوم بچي له یې ورکوم دا ستا اخلاق نه دي دا بد اخلاقه یې په دې باندې الله نیسي تا له لور یې څه معاف کړه او بچی دله نه معاف کوي دروغ مه وایه ښایسته اخلاق په ځان کې پیدا کړه لور ته خپله حصه ورکړه زوی ته خپله حصه ورکړه دې ته ویل کېږي ښایسته اخلاق خور ته خپله حصه ورکړه ورور ته خپله حصه ورکړه دې ته ویل کېږي اخلاق چې ستا نه بل څوک په عذاب نه شي چا له دنیاوي شیزونو باندې چې د هغه حق وي هغه په عذاب نه کې بس وایي هم دې ته اخلاق اخلاق څه بل څه ته نه اخلاق هم دې ته وایي چې ته د دین مطابق زندگی تیرے او د دنیا په کارونو کې د دنیا په امورو کې ته سختۍ نه په ځای نرمۍ کار اخلي دې ته ویل کېږي اخلاق او دغه اخلاق صحابه او نبي علیه السلام موږ ته ښودلي دي انس رضی الله تعالی عنہ لس کاله د نبي علیه السلام خدمت کړی او فرمائی په لس کالو کې ما ته چرې نبي علیه السلام دا نه دي فرمایلي
چې دا کار دې ولې داسې وکړه یا دې ولې داسې ونه کړه په 10 کاله کې دومره خدمت د نبی علیه السلام کړی 9 کاله یا 10 کاله کم او بیش او فرمایي یو ځل نبی علیه السلام ما ته وفرمایل چې ای انس بچیا رضی الله تعالی عنه لاړ شه پلانکې کار وکړه وی ما ورته په ظاهره وویل چې د الله پیغمبره نه یې کومه مشهور ومه د 12 کالو یم وی رامنډه مې کړه او په زړه کې مې ویل چې دا کار کومه خو چې را روان شوم په لاره کې مې ماشومان ولیده لوبې کولې زم ورغم په هغه لوبو کې ورته زم شریک شومه هغه کار د نبي علیه السلام ما نه هېر وی لږې لوبې مې وکړې چې ومې کته نبي علیه السلام راغی او زه یې ولیدم وی ما ته یې وفرمایل او راغې د اوږو باندې راته خپل لاس مبارک کېښود او ویې نیولم وی بچیه ته چې ما په کار پسې رالېږلی وې وی د الله پیغمبره زه به اوس یې کوم وی ما را منډه کړه کار پسې وی نبي علیه السلام ما ته نور هېڅ ونه فرمایل داسې اخلاق نن د پلار او د زوی په منځ کې نشته نن داسې اخلاق د لور او د پلار په منځ کې نشته ځکه معاشره بېګار ده انګور او د خواښې خواړو سوایمه اگر که خواښې په حقه یې انګور یې په ناحقه یې لیکن انګور به ځان ته په حقه وایي اگر که انګور په حقه یې خواښې به ورته په ناحقه وایي نن په کور کې دغه اخلاق نشته بهر معاشره خو پرېږده حالانکې انس رضی الله تعالی عنه د ده بېله قبیله ده یعنی خاندان یې جدا دی او د نبي علیه السلام خاندان جدا دی شاګرد دی خدمت ته وله مور راوستی دی د الله پیغمبره دا به ستاسو خدمت کوي خو اخلاق وګوره ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه السلام سره به مونږ په مسجد نبوي کې تشریف فرماو وی کله به چې نبی علیه السلام کور ته ته او پامسېده په مجلس کې وی مونږ به هم ورسره کله کله د ادب دپاره پاڅېدو وی نبی علیه السلام به مونږ ولاړو وی مونږ به ویل چې پرېږده چې نبي علیه السلام کوم کور ته تر څو پورې نه وي داخل شوی تر هغه پورې به مونږ کینو نه فرمایي وی نبي علیه السلام به چې کله یو کور ته داخل شه 9 بیبیانې وي یا 11 نو وی بیا به مونږ د کېناست وی یو ورځ همدغسې وشوه وی مونږ ودرېدو او نبي علیه السلام روان شو حالانکې نبي علیه السلام دا نه خوښول چې ما له دې څوک پاس نبي علیه السلام په بعضې ټیمونو کې به ورته فرمایل چې ما ته مه ودرېږئ نن خو هغه لیډري هغه مشر چې خلک وله کیني وپاسي خلک وایي والله دا خپل تکبر نورم ښکاري دا صحابه و په خپله خوښه پاڅېدل نو نبي علیه السلام هغه د بنډو اوسېدونکی یو سړی راغی او نبي علیه السلام ته ورنږدې شو او د نبي علیه السلام نه یې څادر مبارک ونیو او داسې راښودو چې د نبي علیه السلام نه لاندې پرېوت هغه سړی ورته وایي وی ما ته څه راکړه زه وږی یم زما خاندان وږی دی او دا ستا د پلار یا ستا مال نه دی او د نبي علیه السلام په سټ مبارک کې 2 سرې لکړې جوړې شوې د څادر د راښکولو د وجې نبي علیه السلام ورته فرمایي وی غلبه دله درکړم رښتیا وایې دا زما او زما د پلار نه دی دا د دې امت دی زما د امت
خدا دی چې ما نه د څادر راخود او زما په سر کې د دوه لکیرې جوړې کړي د دې قصاص به درنه اخلم. دوه کرتې نبي علیه السلام ورته وفرمایل هغه بنده چې ورته وایي د الله پیغمبره قصاص ته دې تیار نه یم، قصاص نه در کوم چې ته به ما نه بدل واخلې. نبی علیه السلام د دغه وخت پیغمبر، د دغه وخت قاضي قضا، د دغه وخت بادشاه، د دغه وخت لیډر، د دغه وخت د مجاهدینو لیډر چې کومه وحده په دنیا کې کتل غواړي هغه ټولې د نبي علیه السلام سره موجود. نبی علیه السلام معاف کړ او بیا صحابو ته وفرمایل چې ای صحابو دو اوښان دي ورسره په یو اوښ ورته جوغ واچوئ، جوغ وربشې د اوښ والا د وربشو نه ډک کړئ هغه بوجۍ، او دا یو اوښ دا والا د کجورو نه ډکې کړئ چې دا یوسي خپل علاقې ته. صحابه فرمایي موږ د نبي علیه السلام اخلاق چې وکته د دومره تکلیف باوجود نبی علیه السلام معاف. نن ما څوک معاف کوي؟ نن تا څوک معاف کوي؟ خلک څه وایي؟ وایي په زړه کې وله وساته، په زړه کې وله وساته. مسلمانه حق به ستا نه وي لیکن تا وله بیا هم په زړه کې اچولي. مسلمانه ځمکه به ستا نه وي، مسلمانه ځمکه به ستا نه وي. یو کس مې کته، یو کس وایي زه د قبر ته راځم د 2 کالو نه او د قبر ته هره ورځ په دې 2 کالو کې ما چوټي نه ده کړې، هره ورځ 2 ګنټې وباسم او د قبر والا ته راځم او دله 2 ګنټې د ورځې څه خیرې کوم. کس ورته وایي ولې؟ وایي زما ځمکه وه، دا پټواري دی، دې ظالم زما حق، زما د بچو حق، دې پټواري ظالم او هغه کس چې چا پې دعوه وکړه دا دواړه شریکو و هغه زما ځمکه دې پټواري دې پلانکي له ورکړه، زما حق زما د بچو غوښې پلانکي له ورکړې. نن هغه پټواري مړ شوی دی، هغه پټواري ته 2 کاله وشو چې مړ دی. ما به دا کته چې د فروټ راخیستي و خپل بچي ته به ور زما ګاونډي و، خو زما هغه 2-3 مرلې زما د بچو غوښې هغه یې بل له ورکړې. دې پټواري پیسې واخیستې او بل ځمکه قبضه کړه. نن دې پټواري ته هره ورځ راځم 2 کاله وشو، 2 ګنټې د ورځې وباسم دې پټواري به زه خیرې کړم. مسلمانه داسې ونه کړي چې بیا د سبا قبر ته خلک روان او د یو لیش او د 2 مرلو په ناحقه باندې قبضه وکړي او بیا د قبر ته 2 ګنټې د ورځې خیرې کوي. مسلمانه داسې زندګي مه تېروه، داسې اخلاق ځان کې پیدا کړه چې خلک د قبر ته راشي او په قبر هم دله ښه سړی ووایي. دا نه چې بیا په جنازه کې د دروغو آواز وکړي چې ډېر ښه سړی و، ټول ووایي چې ښه سړی و. مسلمانه په خولې خو به ووایي ښه سړی دی، زړه نه برداشت کوي، زړه نه شي ویلی، زړه فریاد نه شي کولی چې ته یې واورې څنګه ښه سړی و. زما د بچو غوښې خوړلې، زما د لوریانو غوښې خوړلې، زما د پلار هډوکي یې خوړلي، زه به دله ښه سړی ووایم؟ مسلمانه داسې وخت تېر نه کړي چې د بل مال ته خوشحاله شي. مسلمانه داسې کار ونه کړي چې سود ته دې لاس واچو چې د بل مسلمان د بچو غوښې وخوري. مسلمانه په کاروبار کې دوکه ونه کړي. دا 2000 روپۍ نه دي مسلمانه، دا دې د پردي پلار د بچي 2000 ډراپ وینه وخوره په کور کې په خپله مو په بچو. او دا مه وایه چې دا به ایمان نه وځي، دا به دنه الله وباسي. نو ډېر خیال پکار دی، اخلاق ځان کې ښایسته کړه. اخلاق ښایسته کېږي څه
چې ته د قرآن او حدیث نه خو خبر چې دا پردی مال دی نه خورم، دوکه ده نه کوم، فرار دی نه کوم، 2 نمبر شی نه خرڅوم، په یو بیع کې په دوایۍ کې یا په کپړه کې یا په سپلۍ کې یا په ټوپۍ کې نقص دی ورته ښکاری که ذات ته چې دغه نقص دی اخلي که نه اخلي. دا مه وایه چې ما دا ذات دوکه کړ، دا خو دې دوکه کړ، رب به څنګه دوکه کړي؟ ورځې به نه، قبر ته به نه ځي. زهرا رضی الله تعالی عنه دا یو د غرونو اوسېدونکی او د کلي اوسېدونکی و. د نبي علیه الصلاة وسلام سره ډېره مینه وه. دا به چې د کلي نه راغی نو د کلي نه به یې څه تحفه راخیستې وه او نبي علیه الصلاة وسلام ته به چې راغی مدینې مبارکې ته تحفه به یې هدیه به یې وله ورکړه. نبي علیه الصلاة وسلام به چې کله دغه زهرا رضی الله تعالی عنه تله نبی علیه الصلاة وسلام به مو له په بدل کې تحفه ورکړه چې دا ته ویسه او نبي علیه السلام فرمایي وی دا زمونږ دیهاتي دی، مونږ د ده شهري یو، دا چې راځي نو ماله هدیه راوړي، دا چې بیا کور ته ځي د ښار نه زه وله هدیه ورکوم. یو ځل دا راغلی دی او نبي علیه الصلاة وسلام نه دی لیدلی یې نه دی چې نبي علیه الصلاة وسلام دلته کې دی، د سودا خرڅه وه او دغه صحابي دا د رنګ مبارک نه هم داسې معمولي غوندې توروالی مخکې محسوسېده. نو دا راغی او په بازار کې ولاړ دی او اوس سودا خرڅوي. نبي علیه الصلاة وسلام راغی او د شا طرف نه یې د سترګو نه داسې ونیو لکه مونږ چې خلک نیسو. پیغمبر وګوره داسې اخلاق، مسلمانه قسم په الله د پیغمبر علیه الصلاة وسلام اخلاق. نبی علیه الصلاة وسلام ورغی او د شا طرف نه یې داسې ونیو او نبی علیه السلام فرمایي من یشتری العبد عبدو څوک به دا کس یې ما نه واخلي، دا غلام دې زه یې خرڅوم، څوک به یې واخلي. اوس دغه زهرا رضی الله تعالی عنه فرمایي اوس ما ډېر کوښښ وکړو چې زه وپېژنم خو ما نه پېژندم. وایي اخر کې مې چې یا په لاس یا په داسې آداب باندې ګوتې والې داسې پوه شوم چې دا خو نبي علیه الصلاة وسلام دی. د نبي علیه الصلاة وسلام لاسونه مبارک غټ او پاسته فرمایي که لاس به دې واره تا به ویل چې که چېرته مالوچ مې په لاس کې راواخیست. وایي پوه شوم چې دا خو نبي علیه الصلاة وسلام دی. وایي زه شروع شومه ما خپله مله د نبي علیه الصلاة وسلام د سینې سره سولوله. وی ما وی راشه موقع د برکت حاصل کړه، دا موقع بیا نه میلاویږي. وی ما ورته عرض وکړه وی خط سینه مې پورې وسولوله، د نبي علیه الصلاة وسلام سینې پورې خپله ملا. وی بیا مې ورته عرض وکړو چې د الله پیغمبره دا ستا غلام کوټه دی، دا به څوک په روپۍ هم وانه دي. نبی علیه الصلاة وسلام ورته فرمایي نه ته د الله په نزد ډېر اوچت یې، ته اوچت یې، ډېر قیمتي یې. ته دغسې اخلاق د نبي علیه السلام صحابو ته تسلي او صحابو خپل ځان دومره ادنا چې د الله پیغمبره په روپۍ مې به هم څوک وانه کړي. مسلمانه زه نن ځان ته سوچ وکړم څومره تکبر، څومره ځان ته لوی ویم، څومره چې زه تلاوت وکړم او زه 5 وخته لمونځ وکړم به چې معاشرې ته راوځم نعوذ بالله من ذلک دا ټول راته کافر ښکاري. مسلمانه لږ ګریوان کې سوچ وکړه، د خپلې زندګۍ نه ځوانه او مشره د خپلې زندګۍ نه 40 کاله مخکې سوچ وکړه، ځوانه د خپلې زندګۍ نه 10 کاله مخکې سوچ وکړه. زما اوس تا څنګه زندګي تېرېده؟
نن الله په ما او تا فضل وکړه ځان ته اوچت مه ګوره صحابه خو هغه صحابه چې الله پرې د جنت زیرې راولېږل لیکن ځان ته نسبت کوي چې زه ګورې د روپۍ مقابل نه یم تاسې اخلاق د صحابه او د نبي علیه الصلاة والسلام سهل رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام ته چا څادر راوړه او د نبی علیه السلام چې په کوم وجود څادر و هغه ډېر زوړ شوی و شلېدلی و د پیوندونو نه ډک و نو یو زنانه نبی علیه السلام شاید چینېدلی و نو دغه زنانه تلې وه دې وله یو څادر جوړ کړی و پخوا به په لاسونو دا څادرې جوړولې غټې غټې د وړۍ نه د نور شیانو نه هغه څادرې نبي علیه الصلاة والسلام ته راوړې د الله پیغمبره دا څادر مې جوړ کړی ستاسو دا څادر زور دی دا والی نبي علیه الصلاة والسلام ته هغه څادر واخیست کور ته ننوت کور کې هغه زور څادر لرې که هغه نوی څادر یې ځان نه تاو که دومره حیا څادر دپاره چې کوم دا څادر د دې ځای باندې خلک اچوي په دې وجود دا ورځ کې هم نه راځي پخوا به عربو لنګ او بره څادر دغه به هغه څادر ته نبي علیه السلام کور ته لاړو مسلمانه ته پکې په بازار کې او په بار تلی د کور مخې ته ناست څومره د افسوس خبره ده د بې حیې په باره کې اوهو الله مو دې معاف کړي نبي علیه الصلاة والسلام کور ته لاړو څادر یې واچو راووته یو صحابي ولید وی د الله پیغمبره دا څادر مو ډېر ښایسته نه دی نبي علیه السلام ورته فرمایي او که نه وی د الله پیغمبره دا څادر خو ماله راکړه نبي علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایي ولو كنت غليظ القلب لانفضوا من حولك کچر ستا طبیعت لږ سخت وی دا صحابه چې نن ستا نه ډېر چاپېره ناست دي لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بين قلوبهم الله ورته فرمایي چې کچرې زړه دې سخت وی نو دغه صحابه به ستا نه ډېر چاپېر نه وی ناست او که دا ټوله دنیا کې د هر څه خرڅ کړي وی خو د دې مینه محبت ستا په زړه کې به نه وی خو دا پکې الله پاک واچو ستا د اخلاقو د وجې نه ستا داسې اخلاق دي وانک لعلی خلق عظیم الله فرمایي یقینا ستا ډېر ښایسته اخلاق دي لام تعظیم پې ذکر کوي او بار بار پې ذکر کوي وانک لعلی خلق عظیم تاکید صیغه الله ذکر کوي چې ستا اخلاق یقینا ډېر ښایسته دي نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي تاله درکړم وی او وی صبر وکړه کور ته ننوت واپس صحابه فرمایي وی موږ هغه صحابي ډېر ورکه چې دا خو له اوس زنانه راوړو نبی علیه السلام ستا نه لږ ساعت مخکې کور ته لاړو او وایي چې وزور یې لرې کړه او اوس چې څنګه راووته تا ورته وی دا ماته راکړه نبی علیه السلام په دې کې راووت هغه زوړ څادر یې بیا د ځان نه تاو کړی و هغه نوی څادر یې صحابي ته ورکړ صحابه وله نور هم غوسه شو وی تا ته پته نشته چې نبي علیه السلام سائل نه رټي لوی اخلاقو والا دی او تا پې سوال وکړه هغه صحابي ورته عرض کوي ما نه لږ تپوس وکړئ ما لږ خبرې ته پرېږدئ قسم په الله دا څادر ما ځکه د نبي علیه الصلاة والسلام نه وغوښته چې نبي علیه السلام په وجود مبارک دا ولګېد او دا به زه نه اچوم دا به زما وصیت وي چې زه کله مړ شم دا څادر کې به ماله کفن راکوئ صحابه فرمایي وی هغه صحابي چې کله وفات شو وی مغه څادر کې وله کفن ورک صحابه هم داسې اعلا
مسلمانو نن موږ د خپلې زندګۍ ته وګورو که میراث ته اوس راشم د پیمانې ووایه دا د صحابي حق نه و دا ساده ما اوس تاسو د خپل لور حق یې نه یې ورکوم ورکومئ پیمان یې ووایه ستا د لور حق ستا سره شته قرآن ښودلی دی د زوی حق دې شته قرآن ښودلی دی د لمسي حق در باندې نشته قرآن او حدیث ښودلی دی لمسي ته یې ورکې لور ته یې نه ورکې ته به د قیامت په ورځ الله ته څه جواب ورکړې د لمسي حق نشته په تا په میراث کې او د لور در باندې شته د خور در باندې شته دې دواړو ته یې نه ورکې لمسي ته ورکې نوې دې مړه وباسي زوی ته یې ورکې لور معاف کړې څنګه یې معاف کړه تش په خوله معاف کېږي په عمر کې مې وانه ورېده چې یو پلار راپاسي چې ما له زوی میراث معاف کړی دی خو چې تا له یې معاف کړې لور یې معاف کړې د میراث تپوس د علماو نه وکړه میراث په تشه خوله څه کې لور چې د تراشي مخامخ درته کېږي او درته وایي پلاره دله معاف کړی مې دی هم نه معاف کېږي میراث بیا هم نه معاف کېږي د میراث طریقه دا ده چې ته به د هغې کاغذونه جدا کې انتقال به یې جدا کې یا د هغه ځمکې ریډ به واچې د لور حصه به ترې رابېله کې او ولور به یې مخې ته به یې کېږي او ترې روان به شي دغه لور دې بیا تا له کور نه بیړي بیا جایز دی دا زه نه وایم دا زموږ کتابونو لیکلي څوک لور ته میراث ورکوي تش د خولې جمع خرج دی په ټیلیفون یې ماف کړو مخامخ وله ورغلم او لور یې خیر دی راته ماف کړې سوال مې ورته وکړ راته ماف یې کړ یو ورځ خو دې زوی ته هم ورشه ورته یې راته ماف یې کړه خو دا به یاد وساتې مخ به په تیلو غوړې ځکه چې بیا که کور د اول نه یې کا چې ته زوی ته داسې وایې چې راته ماف یې کړې لور هسې د مفت ورشه ماف کړې نو مسلمانه د نبي علیه الصلاة وسلام د اخلاقو مقصد دا نه دی چې رخصته واقع وه وا مې اورېده وا دې اورېده نه عمل پې پکار دی عمل د دې یو څادر نه که د دومره مسایل ورسره وباسم خو بس وخت نه وي نیمه ګنټه ټایم وي قسم په الله دا ټایم داسې تېر شي کله کله چې زه ګورم چې که 3 منټه بیان مې وکړی 15 منټه وخت تېر شوی نو خبره مې دې پورې کوله چې په دې یو واقع کې ډېر بې شمېره واقعات دي ډېر مسایل دي خو لیکن دا یو مسله مې دله ځکه هم کړه چې نن دا پښتنو په زرو کې 999 کسانو دا کار پرېښی دی که چېرته یو سړی پکې خپلې لور ته میراث ورکوي الا ماشاءالله نور یې نه ورکوي چې ستا سره 100 روپۍ وي که نه عمر شوې هم په دې 100 روپو کې ستا ضرور حصه ده دا به نه وایي چې زما یو عمر نه ده او دې کې به څه کېږي خرڅ یې کړه یا دې زوی ته وراچې ولګوه 100 ته جوړېږي ستا پکې 2 حصې ده د خور دې 1 حصه ده ورکول